ملک چې مړ دا درې میاشتې مخکې د قرآن حفیظو به مطلب نه رسېد د تشبازۍ شوقي و نه د بل څه شوقي و او د هغه د بره ورته ویل چې دې ځای نه جدا شي هغه ورته ویل چې ټیک ده چې روان شوي دي بس یک د بره کوټې سره تختی دی مشین یې پسې راغستی دی بر نه حق یې دا لږ ویشتلی اصل وجوهات څه چې صحیح ولا ډکه چې دا دی لاړو تمانچه او کلاشنکوف یې ورپسې راوړو نو وجوهات خو څه نه تا ته خو ما دې نه مخکې ویل چې دا صرف یو واده و او هغه واده له ټول ملګري راټول شوي او په ماله کې واده و چې په یو سړي کې دا خو ښار دی مطلب کلي علاقې نه دي چې په یو ځي کې علاقه کې مړی شوی وي لکه د پلانکي کلي کې مړی شوی دی هلته زموږ د علاقې داسې رواج چې نه هلته څوک مطلب کومې پټاخې خلاصوي نه کوم میوزیک لکه په دې علاقه کې مړی شوی دا ښار دی په ښار کې به د دې کور که مړی شوی دی بل کور که به خوشحالي څه حق یې ورسره نشته خیر دی زه تاسو دغه شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زیم ګل رحمان او ګرانو کتونکو تاسو ګوري کرایم سین ډیجیټل یقینا زموږ په معاشره کې نن سبا داسې واقعیات رونما کیږي چې نه چاته خپل جرم معلومي نه چاته خپل ګناه معلومي زه دا ټایم کې د بوډنۍ ادیره کې د زردران ډېر ښکلي خواږه او ډېر درانه د باجوړ د کلي خلک موجود دي ما سره بیګا یو ډېر افسوسناکه واقعه شوې ده زه هغه واقعي لږ معمولي شان تذکره هم کوم چې 18 کالو حافظ قرآن دی زردران چې ویلی کېږي داسې چې یو څو میاشتې هغه د حفظ نه هم فارغ شوی بیګا د دیو په چم ګاونډ کې بلکې په رشتهدارو کې د سمیع الله کوژدن وه او هغه کوژدن کې دیو ټول شریک وو ویلی کېږي داسې چې چېرته آتشبازي یا د میوزک والله اعلم چې هر څه خبره وه خو مونږ خپل په چم ګاونډ کې چې کوله داسې معاملات کېږي نو کله چې ګاونډي سره یا چا سره مړی وشي یا کور کې اور ولګي نو خلک خپل ګاونډي ته اواز کوي او هغه هغه له اور مړ کوي خو مونږ داسې یو بې حسه یو داسې خرابې معاشرې یو دومره خراب وخت راغو چې بجای د دې چې څوک زما په زخم باندې دوا واچي نو هغه راشي الټا په ما باندې ډزې وکړي دیو سره به خبرې کوو د زردران د قتل په حوالې سره چې دا واقعه څنګه راپېښه شوه د دې وجوهات څه وه او دیو د خپل حکومت نه د پولیس نه څه مطالبه کوي السلام علیکم ورور وعلیکم السلام ډېره مننه د ټیم راکولو او داسې خبره ده ورور مې چې زمونږ د دې ملګري چې کوم دی رشته وه یا واده په موقع باندې څه ملګرو راټول شوي پروګرام و حالانکې د کوم کس چې زموږ دا کس ویشتلی دی نه د دی که مړی شوی نه پر راجلی او نه کوم زخمي و څه مکه نه و او د کور مخې ته ولاړو بس دا خو هلکان دي تقریبا دا کوم ملک چې مړ دی دا درې میاشتې مخکې د قرآن حفیظو به مطلب نه رسېد د تشبازۍ شوقي و نه د بل څه شوقي و او د هغه د بره ورته ویل چې دې ځای نه جدا شي هغه ورته ویل چې ټیک ده چې روان شوي دي بس یک د بره کوټې سره تختی دی مشین یې پسې راغستی دی بر نه حق یې دا لږ ویشتلی بې تپوسه بې قصوره نه کشته نه بشته بر نه حق کس ویشتلی چیرمین صاحب مونږ خو په دې دغه پوهېږو چې د خوشحالۍ په وخت کې خلک بلکې هلکان زیاتره مونږ په ودونو کې په جنج کې دا پټاخې دا ډزې دا هر څه کېږي خو لکه دا خو یو وړوکي شان دغه وه چې د کور مخې له خوشحالي کوي او بیا د خوشحالي داسې غم کې بدلوي چې دا ما سره خوا کې دا کوم ولاړ خلک دي ما دا جړاګانې وکتې دا خفګان ما وکتو یقین وکړه چې زه هغه جنازه کې خپله چې دی لکه خفګان ما کولو څه داسې مین وجوهات و چې لکه دا خو پرون مونږ سره زردران موجود و دې ټولو سره موجود و نن نشته را ټولو خاورو له وسپړلی شو اصل وجوهات څه و چې صحیح ولا ډکه وه چې دا دی لاړو تمانچه او کلاشنکوف یې ورپسې راوړو نو وجوهات خو څه نه تا ته خو ما دې نه مخکې ویل چې دا صرف یو واده و او هغه واده له ټول ملګري راټول شوي او په ماله کې واده و چې په یو سړي کې دا خو ښار دی مطلب کلي علاقې نه دي چې په یو ځي کې علاقه کې مړی شوی وي لکه د پلانکي کلي کې مړی شوی دی هلته زموږ د علاقې داسې رواج چې نه هلته څوک مطلب کومې پټاخې خلاصوي نه کوم میوزیک لکه په دې علاقه کې مړی شوی دا ښار دی په ښار کې به د دې کور که مړی شوی دی بل کور که به خوشحالي څه حق یې ورسره نشته خو لکه مین مسله دا ده چې د دې هلک سره یو ظلم وشو یو بر نه حق یې ویشتو او چې نه ښه شته نه و که مري شته نه و که په راجلی شته او د هغه دپاره ته کوټې سره ته خېږه او ډز په کسانو باندې ضربه کوه بر نه کوله
دا انصاف دی. یقینا ډېر د خفګان مقام دی او زه د دوی یو رشتہ دار سره هم خبرو کولو کوشش کوم. راشي خیر دی، راشه خیر دی، زه تاسو دغه شي خیر راشه امیر صاحب، راشه خیر راشه ما څه ودرېږه. زمونږ په دې اوس وخت کې د دې علاقې د پولیس نه د دې غونډو علاقې وال نه موږ دا مطالبه لرو د پولیس نه چې موږ له فورا دا سړی ګرفتار کړي او چې څه قانوني دغه هغه دي. دا ووایي چې دا ملزمان دي څوک او دا ستاسو چم ګاونډ کې اوسېږي، مهاجر دي، بل ځای نه راغلي وو او د دې څوک مشران کشران څوک وو. خلک لکه زه به دا ووایم چې چېرته وړوکې څه مسلې راشي خلکو لاړ شي بل له ګیله وکړي چې بهی دا شیز مه کوه یا داسې مه کوه داسې مه کوه. نو ماشاءالله زه خو په دې جنازه کې هم ګورم ډېر زیات خلک دي او هغه طرف نه دا څنګه یو راغو د بل کور یو ښه ښکلی ځوان ته لکه ولي لاس هم درسره نه دی اچولی، چېرته چاړه چاکو ګزار هم در باندې نه دی کړی. نو دا داسې قامداره نه دی چې قامداره سړی وي او قامداره سړي ډز کلی وي نو دلته یو خاندان وي. اوس والله علم موږ هم په دې ششوپنځ کې پراته یو، څه کوی مومند دی او څه کوی مهاجر دی. اوس والله علم دا اوس لا موږ په خپل مړي باندې ولا تپوس هم نه دی کړی چې دا سړی حقیقت کې یا د مومندو دی یا د کونړ دی یا مهاجر دی. والله علم چې دا د کوم ځای دی خو لکه مقامي د دې ځای اوسېدونکی نه دی، راغلی او په کرایه باندې کور ځان لا اخیستی. د زردران په ژوند باندې روښني واچوئ. ما دلته ولید دا ډېر زیات هغې پسې دا ښکلي ځوانان ډېر زیات جاړي چې مطلب دا هغه ژوند په څنګه جوړ شوی او دا هغه قرآن حافظ جوړ شوی او بیا هغه یو فارغ التحصیل یو پروګرام شوی او دا هغه په ژوند باندې راسره یو څو خبرې وکړي. یاره زه به دا وایم چې په دې ټوله کورنۍ کې د ده په رنګه اشراف او دا ډېر زبردست او خوږ انسان او دا څونه ملګري چې ناست دي د هغه ټول دا د مدرسې والا کسان دي. کم از کم 200-250 ملګري 300 کسان د هغه ټولې مدرسې والا راغلي او داسې خپل غمرازي او یو خپل لکه ښه یو نایس انسان او د کوم خبرې نه کم غلط سړی نه و چې موږ ویلی به چېرې دا داسې سړی دی یا د حافظ قرآن خو بر نه حق یې ویشتلی. دا موږ سره یو بل د دوی یو رشتہ دار هم دی او ماما هم دی، د دوی په لاسونو کې ظاهره د هغه راغټ شوی دی. تاسو بېګا څه ولیدل زردار سره څه وشو؟ زردران سره ظلم زیاتی وشو. څه تاسو بېګا راغئ پټاخې چا دغه کولې څه داسې هند موقع باندې موږ نو نور ملګري ورسره موږ نو. تاسو ته څنګه اطلاع وشوه؟ موږ ته فون وشو ویل زردران خوږ شوی دی هسپتال ته راشي. بیا تاسو راغئ نو څه مو لیده؟ موږ ولیده بس ویل وفات شو. څه مطالبه کوئ داسې زموږ په چم ګاونډ کې غیر غماز خلک چې نه د چا خوشحالي برداشت کولی شي نه د چا په خوږه باندې ځان راشي تعالی دوی درکړي یا تعالی یو مرسته وکړي ستا څه مطالبه کوئ د ملزمانو د ګرفتارۍ دپاره؟ بس زموږ حکومت ته دا خواست دی چې موږ لرې زر ته زره ملزمان ګرفتار کړي او خپله کاروایي دې ورسره وکړي. یقینا دا ما سره خو د دوی خپلوان زیات تر دومره هغه د غم نه ډال دي چې هغه خبرې هم نشي کولی. ځکه ظاهره خبره ده چا کره چې مرګ وشي او بیا داسې اچانک یو داسې ښکلی ځوان وفات شي هلته خلک د خپل د خیالاتو اظهار د خپل غم چا سره نشي شریکولی او زړه دردېږي چې زړه دردېږي هغه جاړي. مونږ هم د پولیس نه او د CCPO پېښور SSP اپریشن د دیو نه هم مطالبه کوو چې دا ملزمان دي فوري طور باندې ګرفتار کړي شي. یقینا که چېرې دا په وخت ګرفتار نه کړی شو نو دی نه چې دی بدیانې جوړېږي او بیا خلک یو داسې رای راست اقدام اوچتوي چې هغې غم بیا هېڅوک نشي زغملی. والسلام.